انتهایی قابل قدر په دې سټیج باندې ناست ډېر زیات درانه علماء کرام مشایخ اعظام د دې علاقې ډېر زیات درنو پښتنو په دین باندې مین خلکو د شمع رسالت پروانو د ختم نبوت تحفظ والو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت دپاره موږ دپاره اوس د دې سیمې د دې خلکو دپاره ډېره زیاته د اعزاز خبره ده چې د پورنور ښایسته مجلس کې د دې رونق نه ډک په مجلس کې زه تاسو سره مخاطب شولم، تاسو مشرانو ته راوړاندې شولو. د دې سیمې دپاره هم د یو اعزاز خبره ده چې الله تبارک وتعالی د دې تحفظ ختم نبوت کار زموږ د مسلمانان رونو نه دلته کې نازل د غیرتمند خلکو نه اخلي لګیا دی. انشاءالله تعالی زموږ دا ایمان او عقیده ده چې خپل تن مندن هر څه به قربان کو، خو په ختم نبوت باندې به هلکه زره آنچ هم انشاءالله تعالی رانولو. تاسو ټولو دپاره رونو تاسو ته مبارکباد پیش کوم، د دې خپل مشرانو ته مبارکباد پیش کوم، د دې حضراتو برکاتو توجهات وي دعاګانې وي چې الحمدلله د ختم نبوت یو مجاهد په طور باندې زه د پېښور په سیمه باندې راغلم او د خپل د دې سطح د خپل د میرشپ په حوالې سره د ختم نبوت په هغه شانتې تحفظ کوو چې څنګه د مشرانو د امانت موږ ته راسپارلی دی. په دې کې انشاءالله تیزو وایي انشاءالله مرسته ستاسو ستاینه ستاسو دعاګانې دا به هر وخت موږ ته پکاري. د پیغمبر علیه السلام په شان کې چرې هم به داسې نه څه ګستاخي برداشت کو او نه به بل ته یعنې دا موقع ورکو چې د هغه د حضور وسلم په شان کې څه داسې الفاظ یا خبر وکړي یا د دوی هغه تنظیم مضبوط کړي. موږ به رونو سره په یو اتفاق په یو ورورولۍ او په یو د دې خاورې هغه حق ادا کولو کې د پیغمبر علیه السلام چې کوم په موږ باندې حق دی هغې ادایګۍ کې به برپور په قوت سره په جدوجهد سره د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت چې زمونږ کوم د یونین کونسل په سطح دی د ویلیج کونسلو په سطح دی د ډیویژن په سطح دی هغه به مضبوطو. رونو دا تاسو دپاره مو موږ ټولو دپاره د سعادت خبره وی د کامیاب قیادت په راولي او دا کاندیدان چې کوم دی دا به انشاءالله تعالی ټول عمر له د خیره سره د دې ځمکې نه پاکو. تاسو د دعاګانو او د ختمونو محتاج او خصوصي دعاګانو کې بیا ساتئ. زما خپل هم لږه طبیعت خراب و چونکې خو د اعزاز او د خپل نجات ذریعه مې ګڼل ځکه د کانفرنس ته راغلم. یقینا موږ دپاره د الله تبارک وتعالی طرف نه دا یو ډېر غټ انعام دی چې داسې مجالسو کې موږ خدای پاک هم په توفیق سره رونو خلک راځي. دا چې چا باندې د الله تبارک وتعالی فضل وي کرم پي هغه خلک دې مجلسو نه راځي. دې باندې د الله پاک لاک لاک شکر وباسئ او خپل چې کوم صفونه دي رونو صفونه مضبوط کړئ، خپلو کې اتفاق اتحاد راولئ، د باطل د قوتونو ملاتړ مه ګرځئ، که هغه د سوچ حوالې سري، که هغه د خواهشاتو حوالې سري، که هغه جاني مالي حوالې سري، کوشش وکړئ چې د خپل د علماء کرامو ملاتړ جوړ شي. نو د دې حضرات یو بل سره بلکل تړلی شوي دي په شعبو، که هغه ختم نبوت دی، که هغه دیني مدارس